یو څیز ډېر عام شوی دی په کور کې هم خلک کوي، ډېره لویه ګناه ده. په دفترونو کې هم خلک کوي، په دوکانونو کې هم خلک کوي، او نن سبا په سوشل میډیا په دې موبایل ډېر عام شوی دی او ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه چې هغې ته دروغ وایي. ډېر عام شوي دی نن کور کې دننه بچي پلار ته دروغ وایي او پلار بچو ته دروغ وایي. نوکر نیک ته دروغ وایي، نیک نوکر ته دروغ وایي. په دوکانونو کې سودا خلک خرڅوي، پکې دروغ وایي. ګاهک هم دروغ وایي، یاره وي دا خو بل دی ما ته په دې میلاویږي، دروغ وایي. په منډو کې چې خلک څاروي خرڅوي هم دروغ وایي. او په دې سوشل میډیا خو خلک دومره دروغ خوري چې د هغې څه اندازه نشته. او بعضې خلک د دروغو مجلسونه جوړوي، خلک خندي، د دروغو ډرامې جوړي کې دروغ دې دپاره چې خلک وخندي او پیسې پې وګټي. او د دروغو خبرې خوري، خلک راغونډوي او دروغ وایي چې خلک ورپورې وخاندي. اوس به زه نن تاسو پوه کړم، موږ ته خو دا خبره ډېره اسانه ښکاري، خو اوس به تاسو زه پوه کړم چې په دې الله څونه خفه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل لمن یحدث، هغه انسان چې هغه خبرې کوي فیکذب او دروغ وایي، په خبرو کې دروغ وایي. او سله دروغ وایي لیضحک الناس، چې خلک وخندي، خلق اخاندي، ضحکه یضحکو لیضحک الناس، چې خلق اخاندي. او دې کیم دې دپاره چې دا خلق اخاندي او خلق خاندي. رسول الله مبارک فرمایي ویل له ویل له ویل له، دې تباه دی وایي، دې هلاک دی. او ویل څه ته وایي؟ یو حدیث کې راځي چې په دوزخ کې دننه یو کنده ده، ادونه ګرمه ده چې کله د هغې دروازې کولو کې نو جهنم به ترې امان غواړي، دوزخ به چغې کړي چې یا الله زه خو وسوځېدم. دوزخ په خپله دا سړی به هغې کندې ته ځي. پیغمبر وایي تباه دی، وایي غرق دی، یو ځل نه وایي ویلون تباه دی، بیا وروسته وایي ویلون له ویلون له ویلون له. دې سړي له د خدای له طرف نه تبی ده، هلاکت دی، تبی ده، هلاکت دی. او هغې کندې ته به دې غورځېږي چې د کومې کندې نه دوزخ امان غواړي. نن څومره خلک تباه دی، خلک په ښادو کې او په خوشحالو کې مجلسونه کوي او یو سړی راوغواړي او هغه دروغ خبرې کوي او خلک خندي، دروغ خبرې کوي او خلک خندي. او رښتیا ووایه نن په سوشل میډیا خلک ډرامې د دروغو جوړوي که نه جوړوي؟ ټول دروغ. څه دپاره دروغ وایي؟ چې خلک وخندي او زما دا شی په نېټ ډېر خلک وګوري او ډېرې پیسې وګټم. دا په نېټ باندې ډېر خلک ولې خندا خلک خوښوي؟ دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې، دا به خلک ګوري او خاندي به وپورې. نو زما به دا شی به ډېر زیات اوچلیږي په نېټ باندې، دا شی به په یوټیوب ډېر زیات اوچلیږي. نو ماله به د میاشتې لکونه روپۍ راشي. ظالمه په دنیا کې د لکونه روپۍ واغېشتې او دې ګټلې په دروغو، د خلکو په دروغو په خندولو. لیکن د پیغمبر مبارک د وینا مطابق ځان دې د جهنم خطرناکې کندې ته وغورځو. او د پیغمبر خیرې پیغمبر وي خدای دې دا سړی هلاک کړي، هلاک دي کې خدای دې وایي هلاک کړي. معمولی شی دی د مارونو، لیکن موږ ته به یې جوړه کړې ده پیسو دپاره. خوشطبعي عاجز دی، خوشطبیعتي چې رښتیا وی، رښتیا دروغ نه وی او خلک وخندي، خوشطبیعتي ورته وایي دا جایزه ده. دا حضور پاک کړې ده. یو بوډۍ راغله رسول الله مبارک له، وایي ما ته دعا وکړه چې خدای پاک ما جنت ته بوځي. رسول الله مبارک وخندل، وایي بوډایګانې خو به جنت ته نه ځي. ښځه په ژړا شوه. رسول الله مبارک ورته وایي دلته راشه، وایي بوډۍ به نه ځي، تا به خدای پیغله کړي نو جنت ته به ځې. په دې بوډاوالي حالت کې به نه دی، خدای به دې پیغله کړي. ان انشأناهن انشاء فجعلناهن څنګه دی ابکارا عربا اترابا. خدای پاک به پیغلې کې نو جنت ته به ځي. نو ښځه خوشحاله شوه. یو سړی راغی رسول الله مبارک ته وایي ما له یو اوښ راکړه په سفر ځم. بل چاته وایي ورشه دله د اوښ یو بچی ورکړې.
یا الله رسول د اوخ په بچی سکو زه خو اوخ غواړم د اوخ په بچی زه سورلی کولی شم حضور پاک ورته وخندل ولې وی اوخ د اوخ بچی نیست اوخ در کوم د اوخ بچی شو کنه دې ته سوی خوش طبیعتی ورته وی دا خیر لکه معمولی خندا خلکو کې خود دروغ نه وای صحابه ته پیغمبر مبارک نه پخپله تپوس کوي دا الله رسول انک تمازحنا وی ته خو موږ سره خوش طبیعتی کې ته خو پیغمبر وی او انی لا اقول الا حقا زه خوش طبیعتی کوم خود دروغ نه ویم رښتیا خبرې کوم موږ څه کوو موږ دروغ وایو د دروغ ډرامه جوړه کو د دروغ فلم جوړ کو پیسې په وګټو او سبا هغه په موبایل باندې او په نت باندې ورسور کو او د دنیا خلک یې ګوري او خندا د پاره خلک ګوري یارونو چې زه د تخیره او کم زما به قبول نشي چې پلار د توکینو قبليږي خو زه قبول به نشي او چې د دواړو جهان مبارک سردار د تخیره او کینو دا به قبليږي او کبه نه قبليږي دا ولی خلق د پیسو د پاره خپل خدای خپکای او د پیغمبر د خیر ولاندې ځان راولي حضرت ابراهیم علیه السلام دا الله څومره جلیل القدر پیغمبر یو درې خبرې داسې کړي دي درې چې دروغ نه دي د مون خلق په توریه وای لیکن د قیامت پر ورځ په هغې بیریږي یو موقع کې حضرت ابراهیم علیه السلام داغه چې کم بادشاہ او خلقو هغې د اختر میلې لتلل او د هغې قانون بدو چې د اختر میلې له به کله تلل نو چې لوی مندر یو شاهي مندر چې ورته وایي شاهي بتخانه هغې کې به بلا بوتانو یو پکې غټ مشر بوت به نو هغې ته به خوراکونه را دننه کړل هغه بتخانې ته مندر ته او په هغې کې به یې کېښودل چې په دې د دې بوتانو نظر لګي نو دا به برکتي شي نو چې کله به دوی د میلې نه واپس شو د اختر د میلې نه نو نیغ به هغه مندر بوتخانې ته ورغلل نو هغه خوراکونه به یې خوړل ابراهیم علیه السلام ته وایي وی راځه که هلکه موږ سره میلې له لاړ شه او ورته څه وایي وی انی سقیم زه بیمار یم اوس دلته ابراهیم علیه السلام خو ظاهري بیمار نو بیمار خو دې ته وایي چې خپې خوږېږي تبې وي درد وي وجود کې څه نقصان د ابراهیم علیه السلام وجود کې خو نقصان نو او وی انی سقیم دې ته توریه وایي د هغه د دې نه څه مطلب و چې زه بیمار یم ما ته لوی ټینشن دی د ټینشن نه غټه بیماري بله شته چې زما ټول قوم دوزخ ته روان دی زما ټول قوم په شرک کې مبتلا دی زما پلار په شرک کې مبتلا دی زما خاندان په شرک کې مبتلا دی دا به ټول دوزخ ته دي پیغمبر خو دې سره فکرمني نو ابراهیم علیه السلام دې سره فکرمنو په لوی ټینشن کې پروتو نو انی سقیم دا هغه مطلب دروغ نو دا هغه مطلب سو چې زه خو په لوی بیماری کې پروت یم او په ټینشن کې پروت یم زه څنګه لاړ شم د سره او تاسو چې کوم شرکي عمل کوئ هغې ته لاړ شم او ظاهري څه معنا وه چې زه چې چاته اوس وایي زه ناجوړه یم او ستا مطلب دی چې دماغي پریشاني ده نو دا سړی دروغجن نه دی خو ستا په ګومان کې څه دی ته وایې لکه دی خو جوړ دی وګوره ما ته وایي چې زه بیمار یم دا یو ټکی ووی نو ظاهر کې شکل د دروغ وو نور پیغمبر نه دروغ نه کیږي پیغمبر د ګناه نه معصوم دی پیغمبر د ګناه نه پاک دی خو شکل صورت داسې ښکارېږي لکه چې د دروغ ویلي حالانکه دروغ یې نه دی ویلي د هغه مراد دا وه چې زما دماغي ټینشن پریشاني او بیماري ده دا یوه شوه دویم چې بیا کله هغه قوم یې راغی او نیغ ورلل په بوتانو نو ابراهیم علیه السلام څه چل وکړه چې قوم لاړل میلې له نو د تبرګې راواغېشت او نیغ په دې بوتانو ونغی هغې ته خوراکونه پراته دي ورته وایي ما لکم لا تأکلون دا ولې نه خورئ نو بوت کوم ځای خوراک کولی شي بیا ورته څه وایي ما لکم لا تنطقون خر بچو هلکه دا خر بچو ټکې پکې شته نه په قرآن شریف کې ګورې ښه داسې ماله قار راغی ما لکم لا تنطقون خبرې ولې نه کوئ زه سره خبرې کوم او تاسو خبرې نه کوئ نو قرآن شریف کې الله فرمایي تبرګي او چت کو او شورو یې پې وکړه او چې څومره واړه بوتان یې ټولې ټکو سترې کړل ټوکړې یې کړل او بیا تبرګي راواغېسته او د غټ بوت په اوږه کې یې ځان دي چې د میلې نه راغله چې اوس به زموږ خوراک برکتي مندر ته ورننوتل بادشاه دي وزیران دي چې ویې کتل هغې کې ټول بوتان یې ټکو سترې پراته دي
هلکه من فعل هذا بآلهتنا یاره دا مشرکان ډېر قمقل وی زمونږ خدایانو سره دا کار چا کړی نو چې خدای دې د چا نه بچ کولی ځان نشي دته خدای ولې وی سپیرو من فعل هذا بآلهتنا دا چا کړی دي نو قوم یې سمعنا فتى يذكرهم دلته یو لک دی زمونږ د بوتان په بدو یادی یقال له ابراهیم نوم دی وی ورشه आवाज کې وتا بادشاہ راو انت فعلت بآلهتنا یا ابراهیم زمون خدایانو سره دا ملنډه تا کړی دا لوبه او تسوي بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه اے چا سره چې ټوپکې ډزه غکې چا سره چې تورې غزاره غکې چا سره چې تبرګي وي غزاره غکې نو تبرګي دا پلار پوګه کې مویزان دی او داوا په ما کوي شیخ واغه ته پوګه کې ویزان دی لچا غوسه شوی دی د خپلو کشرانو ته او په دې ټولې شروع کړې ده او ټولې غربولې دي ټولې ټکو سترې کړې دي ټولې برابر کړې دي هغې یو بل ته وکتل وی تپوس وکړې بابا جي نه ته بر یو کې پروت دی لږ معلومات دی وکړې تپوس دی وکړې بس هغې خو اوس که دا و چې دی خو خبرې نه شي کولی نه تپوس دی کولی شو نو خبره خو ابراهیم ټیک شو چې خدای ورته ولې وایه پټ یو بل ته ویروي مونږ لمړوې ته وایي د مونږ د خدای غرق کې د دې خلکو مونږ عبادت کوو چې نه ځان بچ کولی شي دلته اوس ابراهیم علیه السلام سوې بل فعله کبیرهم هذا دې مشر دا لوبه کړې ده او ظاهر کې خو مشر دا نه دی ویلې او ابراهیم وایي نو ظاهر کې شکل د څه شو د دروغ نه دی دا ته اوس وایم دروغ نه دی خو شکل یې د څه دی د دروغ نور پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی دروغ نه دی هغه چې دا خبره کوله د مقصد نو چې دا کار کړی دی مقصد دا قوم پړکولو مقصد دا قوم په دې پویولو چې قوم به په خپله وایي چې دا بود دا کار نشي کولی نو چې دا نشي کولی خپل بچي نشي بچ کولی غوزار نشي چلولی نو زوی به خاورې درکړي د بیمارۍ نه به د خاورې جوړ کړي عزت به دله خاورې درکړي عزت او ذلت به هغه ذات کوي چې ټول مخلوق او ټول انسانیت او ځمکه اسمان د هغه په قبضه قدرت کې دی چې هغه رب العالمین دی دا دویمه شوه دریم څه دی دریم چې کله د مصر نه ووته دا عراق د بابل ښار نه نو په لاره د مصر بادشاه دا خبره ما د اختر نه مخکې څه کړې م د لږه ډېره خو دې مقصد دی درته وایم نو هلته یو ظالم بادشاه نو چې چا سره به خشته جینۍ و نو هغه به یې ترې رانیوله بس زناکارو بربنډو بدعملو بیا به یې څه کول چې چا سره به خاوندو نو خاوند به ولا وجه ځکه خاوند دا ډېر لوی غیرت ګڼي چې زما ښځه ما نه څوک بوځي او بدعملي دي وکړي نو خاوند به ولا مړ کړه ولې که دا ښځه مې خوښه شوه بس ځان سره به یې کوم خاوند یې څه کوي مړ یې کوي او که د چا به خور وه نو هغه رور به یې وله نه وجه خور به یې ترې واخېسته او رور ته به یې وله څه انعامونه م ورکړل چې زه تا له انعام در کوم دا جینۍ مې خوښه ده نو رور به یې وایي زه خو د بادشاه خواله لاړم ښه خو نه دي خو زه خاوند خو نه برداشت کوي رور خو بیا هم برداشت کوي چې زه چا په نکاح کې بشي نو د خاوند ښځه خو څوک نه شي ساتلی نو ابراهیم علیه السلام چې روانو نو کارنده و پولیس والا و د مصر بادشاه ته وی داسې یو سړی را روان دی مونږ یې معلومات واخېستل ابراهیم یې نوم دی ډېره خشته ښځه ده او جینۍ ده ورسره ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېدله بیبي سارې ته څه وایي وی سارې وی ما به دروغجنکۍ نه ګورې په مخ د ځمکه زما او ستا نه علاوه بل مسلمان دلته نشته یو زه مسلمان یم یو ته مسلمان یې یو سره لوط علیه السلام وروانه او قانون دا دی چې مسلمان د مسلمان ښځې رور او خور دینی رور او خور ورته وایي نو ما ته خپل دینی رور او خور یو ګورې ما به نه دروغجنکۍ ما نه تپوس وکړه چې دا دې څه ده ما ورته وایي دا مې خور ده نو که تا نه تپوس وکړي وایي تا مې رور دی نو دروغ ځکه نه دي چې مسلمان انما المؤمنون زموږ قرآن هم وایي اخوة المسلمان د مسلمان رور دی او مسلمان ښځه او مسلمان سړی رور او خور دی د دین په اعتبار د نسب په اعتبار نه دروغجن مې نه کې ګورې اوس ظاهر کې چې هغوی تپوس وکړه څه دی دا وایي دا مې خور ده نو شکل یې د چا دی د دروغ نه دی
شکل د دروغ نور خداغه مطلب ضرور ولینا نسبی ورولي نه مراد دینی او مذهبی ورولیت مراد خدا درې ټکی د ابراهیم علیه السلام د خلی نه وتی دي رښتیا ویلي دي توریه ورته وایي بل څه کنایه الی غیر ذلک خو شکل د دروغو دی نو د قیامت پر ورځ چې دا ټول مخلوق په یو میدان کې ودرېږي نو حساب کتاب به نه کوي ډېره موده به تېره شي حساب کتاب به نه کوي او زما وروڼو دا خلک به په خولو کې ډوبې ډوب دا خیرت خوله د دنیا د خولې په شان نه ده دنیا کې خو اوبه خپله سطح هواره ساتي او اخرت کې چې چانه خوله وبېدله د چانه نو هغه خوله به هغه پورې ولاړی هغه پورې او نور به دونه ښکته شوي حضور پاک فرمایي یو میل به دا نور را نږدې وي یو میل او خلک به په دې خولو کې خوټ کېږي خو مرګ شته دی نه د چا د کونډو پورې په خولو کې ډوب څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې او څوک د خولې پورې دومره خطرناک تاو دی نو دا خلک به په دې تاو کې ډوب پراتی او بعض نیکان خلک الله دې پکې مونږ حساب کړي هغوی به د الله د عرش د سوري لاندې په یخو هواګانو کې ناستي دا خلک به راغونډ شي وی ځکه یو کار وکړو چې مونږ چاته سپارش وکړو چې الله ته ور مخکې کړو او الله د هغه ومني او د حساب کتاب شروع کړي وی یاره آدم علیه السلام نه به لاړ شي نو دا ټول خلک به آدم علیه السلام نه راشي وی ته ابوالبشر دا ستا ټول بچي دي نوسان وسي کړ وسي دي مهرباني وکړه الله ته سپارش وکړه ټول په خولو کې او په ګرمۍ کې ډوب دي چې خدای حساب کتاب شروع کړي یا جنت یا دوزخ خو چې دې غمه خو خلاص شو تر څو به ولاړ او تصور دا الله دربار دې زما وروڼو ګوره د انسان دربار نه دی په دنیا کې چې یو رکوټي جج ته ودرېږي نو رپېږي به چې ما سره به څه کوي لیکن دا د الله ذوالجلال دربار دی الله دغه وخت کې هېڅوک نه کوي او څه وایي ما ته الله وایي چې اونې له ګوتې مه وړه او ما وله وړې ده اگر چې اوس معاف شوی دی معاف دی اوس لیکن یریږم چې الله راته غصه نه چې ته سپارش کې اونې له دې ولې ګوتې وړې زه به خدای له څه جواب ورکوم نفسي نفسي ما سره د ځان غم دی د بل چا نه زه نشم کولی موږ څوک وو یاره ما نه پس یو بل لوی پیغمبر تېر شوی دی نوح علیه السلام هغه له ورشي نو چې نوح علیه السلام له دا خلک ورشي ای نوحه تا له خو خدای لویه مرتبه درکړې ده چې د آدم علیه السلام نه پس په طوفان ځمکه غرقه شوه نو ستا نه خدای واپس آباد کړه آدم ثاني ورته وایي مهرباني وکړه اشفع لنا الی ربک خپل رب ته زموږ سپارش وکړه چې موږ دمه کي حساب کتاب را سره وکړي او ورته څه وایي زه خدای ته ووایم ما خودی ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا ولې دې کفر شرک او مې خدای دا ټول تباہ او هلاک کړي نو طوفان پر راغی هلاک شو او دین زما بچی دې زوی مې دی چې کوم وخت زوی مې کافرو مونږ کشته ته رالو او ما زوی ته وې ای بچې الا راخېجه کشته ته ګورې وی زوی مې وې چې بابا نه در خېجما جودي غر ته به خېجم وی بچې ګوچې نن د خدای د قهر نه په غرونو خطو نه بچ کېږي وی دې کې یو چپراله او زوی رانه یوړو نو نوح علیه السلام یا الله ان ابني من اهلي زما زوی خو زما بچی دی کنه نو تا خو ستا او ستا خاندان به بچ کوم دا خو غرق شو الله وی انه ليس من اهلك ابراهيم ابن نوح دا ستا بچی نه ته پیغمبر مشرک دی ستا په نقش قدم نه دی روان ستا بچی هغه دی چې ستا په نقش قدم رواني اوس هم پښتانه وی کنه وی دا زما زوی نه دی ته زما زوی نه ځکه چې زه څه کوم ته خو هغسې نه کوې وی دا ټکې مې وکړه الله پې خفه شو نو که ما ته ویل ته د خیرې کولې او بیا د مشرک زوی له ما نه سپارش کو نو زه به خدای له څه جواب ورکوم نشم ورکولی نفسي نفسي ما سره د ځان فکر دی پیغمبران به وایي ما سره ځان فکر دی موږ څوک ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي حضرت ابراهیم علیه السلام ته به دا خلک راشي ابراهیمه ته خو د الله خلیل وې که نه د الله خاص دوست وې که نه تا سره په ډېره زیاته مینه وه
اشفع لنا الى ربک مونږ د پاره د خدای نه سپارښت وکړه چې حساب کتاب شروع شي. ابا دا دې درې ټکي چې وختي مې وې دا به را مخکې کې چې ما خود درې خبرې هغه کړې دي دروغ نه دي خو شکل یې سو د دروغو الله پې خفه نه شي او غصه پې نه شي زه نشم کولی. ابراهیم علیہ السلام دا غدریو خبرونه ما په تاسو پوه کړی چې دروغ نه دي خو شکل یې د چاو د دروغو د خدای په دربار کې یریږي خدای په غصه نشي نو هغه په هغې یریږي او مونږ ښکاره دروغ وایو مونږ سره به څه کېږي ښکاره دروغ مونږ سره به څه کېږي بیا به خلک دا خبره خلاصوم موسی علیہ السلام پسې راشي اے موسی تا سره خو الله پاک پټې پټې خبرې هم کړې دي که نه ته سپارښت وکړه وایي زه نشم کولی سپارښت ولې نشم کولی وکړه سپارښت که نه نه ما خو یو سړی وجلی د مرګ خیال نو ما ورته ادب خو مړ دی الله پې غصه نه شي عیسی علیه السلام پسې لاړ شي هغه له به راشي عیسی ته د خدای په دربار کې سپارښت وکړه ابو نفسي زه نشم کولی ولې زما خلکو عبادت کړی دی ما خو نه دي ویلې خو که خدای وي تا ورته ویلي دي زه به څه جواب ورکړم موږ څوک وو وایي د آخر زمانې پیغمبر ته لاړ شئ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایي دا د بخاري مسلم ترمذي د ډېرو کتابونو حدیث ته ما مختصر مفهوم درته وایي ما له وایي دا خلک راشي چې د الله پر رضا مونږ له سپارښت وکړئ چې حساب کتاب شروع شي الله مونږ خو په ټولو خلکو په پیغمبرانو غټو غټو ګرځېدو رسول الله مبارک وایي انا لها دا کار به زه کوم که خیر انشاءالله رسول الله مبارک فرمایي د الله د عرش د سوري لاندې به زه الله ته سجده ولګوم او د دنیا د یوې هفتې برابر اوږده سجده به لګوم هلته ورځې شپې نشته نو الله به آواز وکړي شابه قل وایا تسمع ستا خبر اوریدلې کېږي اشفع شفارس کوا تو شفع ستا سفارش قبلېږي سوال کوا ستا دعا قبلېږي نو پیغمبر به سفارش لومبي وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه نو حساب به شروع شي څونه ساعت کې به حساب کېږي پته شته د ټول مخلوق سره به د دنیا د نیمې ورځې یعنې تقریبا شپږو ګنټو کې به ټولو سره حساب کتاب شي لکه سپومې ده که نه ټول مخلوق ورته ګوري نو هر چاته د هر سړی وي چې د سپومې سره زما تعلق دی زه وینم ما ویني ټولو سره یو شان دقه رنګې ټولو سره یو ساعت به حساب وشي یا څوک جنت ته او څوک دوزخ ته نورونو خبره مې دې پورې کوله چې ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلی شکل یې د څه دی د دروغو نو دروغ یې ورته ویل او یریږي به موږ څه کوو سوچه دروغ هلکه دا شی دا مالا جاپانی پکار دی جاپانی استری پکار دا جاپانی جوسر پکار دی جاپانی مشین پکار دی جدا جاپانی دی وګوره کنه میډ ان جاپانی پی لیکل دی حالانکه هغه جاپانی وی د کم دی جوړی د چین دروغ شو کنه دو کم شو دروغ هم شو پیسې ګټي حج لا به پیسې عمره لا به پیسې جمعات به په جوړه ماشاءالله دروغ در دکاندار دروغ سوچا چهره کا کنه جدا سوچا دا میانس کې چیلکا غډه کړی سوچا نه سوچا پیرا کا کنه دا جی سوچا دی او میانس کې پکې وبا چول سوچا مساله را کنه جدا سوچا دا ما په خپل ماشين جوړ کړی دا او میانس کې پکې نور څه دونه چولې دي رښتیا وای دروغ شو کنه در دکاندار الله گاک سوي گاکم غل دی ار یونا بازی یاره جی دا شی پسو خرسه دا پزر مال فیبل اغبل دکان کې پاته سورا کوي درو دا غوا پسو خرسه دا جی په یو لاک نه مړه په یو لاک د دې نه خال تماته په اتیا در ملاويږي ماشاءالله درو وته او تاسو وای نه مړه پسو خرسه په یو لاک په اتیا در مړه مال په سارم پینځه کم یو لاک را کولی دروغ وای خپل مال پدان آرامي دروغ شو کنه شو ډاکټر صاحب چې دروغ وي پته شته راته ډاکټر له بدلال شه مطلب لال شه او ډاکټر به ته وایم زنا جوړه مال سرټیفیکیټ لیکه مال اولیکه چې دی بیمار دی یو سور دی چوټي می پکار
او ډېره ناشنا ده ته ویم ښه ما له ډاکټر صاحب ولیکه چې دی بیمار دی اجله زما وای 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 ما له ولیکه ما له هیلث سرټیفیکیټ ولیکه چې دی ناجوړه دی عمرې لازم ډاکټر صاحب وایي دا خو د ثواب کار دی هله راشه زه له ولیکم ولیکې چې دی ناجوړه دی او دی یو 2 میاشتې چوټې وکړي ډاکټر ولا ولیکي سپیشلیست ډاکټر چې دا ناجوړه دی 2 میاشتې چوټې دی وکړي او هغه وایي ثواب نه شي عمرې لازم خوار چې ثواب نه دوزخ ته پرېوتې دروغ دی وایي دروغ دی وایي د مریض دپاره که پیسې دی وانغښتې دروغ دی وایي او ته عمرې لازم دروغ وایي ولې مطلب دې څه دی که حکومت ته درخواست ورکوم چوټې نه راکوي نو چې نه راکوي دا ډیوټي د فرض ده عمره نفل د مزه کړه خبره خلاصه ده خدای خوشحاله دلته یې خفه کېل ته کې خوشحاله او یاده چې بیا رانه تنخواه کټ کوي واه 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 نو چې ارامه تنخواه دې واخېسته هلته دې عمره وکړه سوچ نشته ده مونږه سوچ چې دا مونږ څه کوو د دروغو سرټیفیکیټ ورته لیکي خبله هلکه څوک سپارش وکړه که نه چې په دې حال کې زما د لور سره زما د زوی سره لږه نقل پرېږدي ورته که نقل ورته پرېږدي هلکه خلک دا سپارش ما پسې او کس راغی ما پسې زما دوستانو د پېښور نه وایي زما په زوی باندې ستاسو د 400 د علاقې د یو سړي ډیوټي ده سپارش ورته وکړه مې د څه سپارش وایي چې لږه ګزاره ورسره وکړي مې د څه ګزاره زه خو پېښ یم یاره بس وي ته ورته ووایه چې دا زما دوست دی او دی زوی دی ګزاره ورسره وکړي مې لکه په پښتو کې راته چې نقل ورته پرېږدي نو په ما د ګناه سپارش کې شرمېږم حیا دې مې نشته ما له شرمېږي نه ته زمانه چې ته په ما دا سپارشونه کې ولې په ما سپارشونه کې د ګناه او د دروغې او بیا څه کوي بیا د هغې نه پس په بورډ کې سپارش کوي زما د زوی له دا نمبر یو څو زیات دی که که نه هلکه رښتیا ووایه دا د دروغو سپارش دی که د رښتیاو سپارش دی د دروغو سپارش مدرسې له به راشي یاره جي یو سند مې پکار دی د څه دپاره زما د زوی له پکار دی نوکري نه میلاویږي سند پکار دی نو محتمم صاحب نه ورکوي یاد ساتی زموږ مدرسې سوال نه پیدا کېږي چې سندونه ورکوي خو بعضې پکې بعضې خلکو فرضي مدرسې جوړې کړي دي که نه شته پکې فرضي او وي ما له راشه ولیکي وله د ما سره دا سبق ووې او سند وله ورکړي نو خوار شي دروغ دی ووې دروغ دی ووې ظالمه ولې دروغ ووې ټوله دنیا په دې مبتلا ده خفه کېږې ما نواله تا پورې او تا نواله ما پورې غریب نواله مالدار پورې او مالدار نواله غریب پورې هر سړی پکې ګیر دی هر سړی ګیر دی او سوچ هر چا نه دی کړی چې دا موږ څه کوو یو خبره ته کومه موږ ټول پکې ګیر یو هغه څنګه چې د حج نه موږ راځو که نه یو بوتلګي اوبه ورکوي زه ورته بوتل ویم دا خلک ورته ټپکه وایي خو زه ورته ټپکه نه یم زه ورته څه ویم هلکه بوتلګي دغه یو بوتلګي ورکوي نو خلکو څه چل کړي وي خلکو هلکه مونږ هم کړي دي خفه کېږي احمد لوبې مونږ هم کړي دي دل احمد حاجي صاحب نو خلک څه چل کوي خلک په بیگ کې دننه دا وړې بوتلې دا وردننه کړي هلکه دا خو نه پرېږدي حکومت دا څه چې شوه هلکه دوکه شوه دروغ خو نه شو دروغ خو نه شو خو څه چې شوه هلکه دوکه شو هغې سره دې دوکه وکړله اوس هغوی څه چل کوي اوس هغې بیګونه وله کټکۍ او کولاوی یې وله دننه او چې چام پکې بوتلې موتلې ایښودي اخوی دې وبس زه خو به ده ووایم چې هغې زیاتې کوي جذوالام زیاتې کوي ولې ځکه ما یو په خپله یو هغه سړی دغه والاته وویل چې کوم مې ماله خو یو 2 ټپکې پرېږده وه وایي نه ممنوع دي ما یې ګوره زما بلا وایي ته پې څه کوې خرڅی یې څه ما ته وایي مې دا خرڅ له نه وړم خو زما خو بلا شاګردان دي دوستان مې دي د دنیا راځي نو چې د دې نه یو قاشق هم واچوم بیا هم نه رسېږي اما ته نیغ نیغ کتل هغوی خو دا شي نه که نه هغو نه وله څوک راځي ما ته ممنوع بس منه دی ما یې ښځه چې منه دي خیر او خلاص پاتې شوه خبر دا خو خیر دروغ نه شو دا خو دوکه شوه او که دنه تپوس وکړي چې بیګ کې اوبه شته که نشته او ته وایې نشته او پکې بیا دروغ شو اوس به څه کوې ورسره ټوله دنیا په دې کې مبتلا ټول خلک په دې غم کې مبتلا دي او سزا یې څونه ده بله وره رسول الله
صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې معراج ته لاړم نو یو سړی مې ولیده چې ولاړ دی او یو فرشته سره چاړه د داسې تو شوې چاړه او دی وختي کې ولا ورکي او راکاږي د دې پورې دې سټه پورې نو چې دا اوښلې څنګه دی وته چغې وای نو بیا دا چاړه راوالی دا کونډه دا ول دی بل وختي کې ورکی نو دا ول سری کې تر سټه پورې نو چې بیا دا سری کې دا بل جوړ شوی دلته واچي دا سری کې چې دی بل تیراړي دا جوړ شوی وي ما وی چې دا سړی خو غرق او تبا دی دا څوک دی وی دا ستا د امت هغه کس دی چې دروغ به وي دروغ پروپیګنډي وته پروپیګنډي دروغ به وي چې دا د دنیا ګټ ګټ تا ورسي چې څنګه مرشي دا شی به جوړيږي رښتیا وای نن تا سیاسيان دا سیاست والا کسان نن د خپل لیډر او د خپل پارټۍ د پاره په دې سوشل میډیا په دې موبایل دغه دروغ دنیا ته خوري کنه خوري جواب راکړي لیډر به اسم نه کړي او دې به دروغ وي زما لیډر خو دا چل کړي لیډر به منځب نه کوي او دې به زما لیډر خو د خلفای راشدینو د زمانه لیډر به د دنیا دروغ وای ټول دروغ او دی به اق دروغ د دنیا ګډ ګډ تور خوارای د خدای سپیره تا قبر کې غسم یا د مال په غصه راشي ولې ما باندې خپل دوستان ګران دي په ما ګران یې ګران قسم دی را باندې ګران یې دړنه مې خوخ نو زکه دا خبره درته کوم لکه بچو ته بعضې وخت سړی ستغه خبره کوي دا لیډر بس تا قبر کې سملی دا لیډر بتا د خدای نه بچ کوي او چې خوري خو کم بختو هغه لیډر خوري ا منبر خوري هغه وزیر خوري تعالی صدر کوي اثر ځان د دوزخ کنده خزیکلا اثر د پیغمبر خیری په بیا واغشته مری بنا خدای د پاره بچي زما چې سوکم دا بیان اوري کنه او اری پټه سره تعلق لري دا ټول په یو پټه کې نه راځي څوک به یو پټه کې څوک به بل پټه کې څوک به بل پټه کې څوک به بل پټه کې پکور کې دنه پلار یا وکړي دې په بل کې دې لیکن زمارونو دا مهرباني وکړه د خدای د خاطره چې د خپل لیډر د پاره د خپل ایمنه منبر د پاره د صوبایي منبر د پاره مهرباني وکړه دروغ مو داغه دروغ مخ وراوي هغه دروغ وای او ته زر شعر کې خلکو ته خواره کې نو دروغ چې څوکم خواري داغه دروغ جن چې څومره ګناه او شو دومره ستا مشوا او استاد دروغ چې څومره په زرګونو لګونو خلک ګوري او داوی څومره ګناه کوي دومره یې سپکه استاو غرق دي خلک قسم په خدای زه حیران ولې د لیډر د پاره دروغ وای ولې د لیډر دروغ خوراوي ولې د پارټۍ دروغ خوراوي یو پارټي د یو کار نه دی کړی او پارټي زر هغه شی خور کی وشابه زر زر خوراوي دروغ خوراوي د خدای نیک بختو صح جرم دی الا وقول الزور پیغمبر فرمای الا وقول الزور الا وقول الزور و شرک نزانو ساته بیا ورپسې سوی خبردار دروغ نزانو ساته خبردار دروغ نزانو ساته خبردار دروغ نزانو ساته او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای آی هی لمو دردو کی و یو سړی دی یتکلم بکلمت یو خبره کوي لا یلقی لها بالا او دی خبر لاړو توجه نه ورکي دته معمولی غوندې خبر اخکاری من سخط الله د خدای د غضب خبره دروغي دروغ دته معمولی خبر اخکاری دی مړه خو پټه خبره ده حضور پاک فرمایي يهوي بها فی جهنم 40 خریفا د دې پټه خبره د وجه بدل خدای په دوزخ کې 40 کاله غوټه ور کوي رو بده باسی دا لیډر دا پارټي باندې بیال ته پکار شي دا د پارټي مرګري باندې پکار شي یو ګروپ جوړ کړي د خپل پارټي د مرګرو یو ته دروغ لګو بلبل ته دروغ بلبل ته دروغ بلبل ته دروغ د خدای خاطر کامیان یې کمولیان یې کګیره والا یو کګیر خړېلی یې ک پټکی والے او ک بغیر پټکی والے د خدای خاطر به کې درته د خدای رویه چوم کې دروغ مخ وراوي د پارټۍ دروغ مخ وراوي خدای ته وګوره د لیډر دروغ مخ وراوي چې تا خواره کړو څومره خلکو او قتل او داغوی ګناه شو داغي بنه کیږي او داغي برابر ګناه بستا کی
دا خو پاتې کېږي نه. او دنیا کې به هم ذلیل دروغجن خبره څوک منیم نه ګوري. خلک وایي مړه دا خو پرون د مونږ ته لږې وعدې کړې وې دروغ یې وې نه ورکوو ته د دروغجن څوک نه مني. هغه د سکول په کتاب کې واقع تېره شوې د سکول د کتابونو کې شته. یو هلک و داسې دغه شانتې و اوباس شانتې و او داسې مست غوندې و نو ګډې چیلې په ځنګل کې سرولې نو دی کې چغې کړې زمری راغی شعر آیا شعر آیا. دا زمونږ د سکول کتابونو کې و ځای کې اوس مانه هیر دی زمری راغی زمری راغی زمری راغی الله خدای مو بخا. خلکو منډې کړې کوته کې واغېستې چې سړي به ګډو چیلو زمری راغلی دی منډې کړې چې لاړل خلک دې دقسې ناستو خندلې خلکو چې خلک خو مې وکړول که نه. خلکو ته ورته وی زمری کم دی زمری خو نو ته خدای دې خوار کا مونږ داسې چای نه راپاڅولو مونږ داسې ډوډۍ نه راپاڅولو خوار چې دروغ دی. او د خندل چې خلک مې راوځغلل یو څو ورځې پسې بیا چغې وایي خوند یې ورکړه چې خلک مې راوځغلل شعر آیا شعر زمری راغی زمری. بیا خلکو کوته کې واغېستې او په منډه لاړل دله یې خوند ورکړه دی و پورې خاندي تا خدای غرق کا دوباره دې مونږ راوکړولو. مونږ خو وایي چې ګنې واقعي ستا په ګډو چیلو زمری راغلی دی ورګه چې بچ دی کو ګډې چیلې دله بچ کو نو خوار شي بیا دې راته دروغ ووایي دی بیا ورپورې خاندي. په درېیمه ورځ په رښتیا زمری راغی چې راغی په ګډو چیلو یې وله شروع کړه او د چغې کړه شعر آیا شعر. خلکو یې خدای دې بې خو به دروغ ووایي مونږ بې ځایه کړی یو ځل دې مو کړولو بیا دې مو کړولو اوس بیا به مونږ پورې خاندې نه قسم دی چې زمری نه رخصه خوار چې دروغ دې ویلي دي. هغه ټولې ګډې چیلې وله بېغمه کړې ولې مخکې دروغ ووایي نو خلکو یې دې بیا دروغ وایي. نو دا کوم لیډر چې یو ځل خلکو ته دروغ ووایي که نه دا خلک ماشومان نه دی دا پوه دی. دې ممبر مونږ ته دروغ ویلی دی د MNA مونږ ته دروغ ویلی دي د MPA مونږ ته دروغ ویلی دي د منسټر وزیر مونږ ته دروغ ویلی دي د وزیر اعلی دروغ ویلی دي د گورنر دروغ ویلی دي. دا خلک یو دی که څوک لیونی وي نو بیا خبره ده ما سره چې څوک دوکه وکړي او دروغ را سره وکړي سوال نه پیدا کېږي چې بیا رانه وټ په سترګو وویني. ولې ته زستا قبر کې خو نه سملې محترم زما په قبر کې سملې دروغجن له ولې ورکم. دروغجن متعلق خو د الله د کتاب فیصله ده چې لعنت الله علی الکاذبین. الله وی دروغجن باندې د لعنت نازل شي. اوټ د پاره دروغ خوار شي منبر ته ځان رسې اسمبلی ته ځان رسې ظالمه لیډرې د پاره دروغ او بیا زه دروغ وایم د خپل لیډر دپاره او د خپلې پارټۍ دپاره. ولې کار مې څه دی زه خپل قبر کې سملم زما په آخرت کې لیډر نه پکارېږي زما په قبر کې لیډر نه پکارېږي زما په قیامت کې لیډر نه پکارېږي. زما وروڼو چې څومره دوستان یې ټول به که خیر انشاءالله نن دا وعده کوو نن که تاسو یې تاسو خو زما مفتدیان یې نو تاسو خو به انشاءالله زما خبره منئ که خیر. خو چې څوک هم زما دا بیان اوري تقریر اوري که دلته دي که بار دنیا کې دي چې نن نه پس به انشاءالله عهد کوو چې دروغ به نه وایو. الله به نه خفه کوو الله به نه خفه کوو د الله رسول به نه خفه کوو. چې کم سړی دروغ وای رسول الله مبارک فرمای یو ځل دروغ وای الله وسره گزارو کې بیا دروغ وای الله گزارو کې بیا دروغ وای الله فرشتو ته وای ویردنوم داغه دروغجنو په پیرس کې ولېږي. نو چې خدای فرشته بیا نوم اخلي نو پلان کې دروغجن پلان کې دروغجن پلان کې دروغجن. او چې کم سړی رښتیا وای یو ځل رښتیا وای بیا وای الله فرشتو ته وای وې د دانوم دا غریشتونو خلقو پنځ کې ولیکه. نو چې فرشتي یادې نو فرشتونه یادې نو زمارونو نن نفس به مونږ توبه وباسوخه چې مونږ څومره دروغ ویلي څومره یام پردي دروغ خوار کړي. الله زمونږ ته توبه ده زم توبه وباسم ځان پاک نی صاحبو ما زم ته توبه وباسم. څومره دروغ تاسو مو وای څومره دروغ مو ویلي او څومره دروغ مو خوار کړي او څومره د دروغ پروپاګاندا کړي. د جمعې مبارک ورځ د الله معافي غواړم او چې څوک بیان اوري هغه دم دا وای د جمعې مبارک ورځ د الله معافي غواړو بیا به نکو او الله تعالی ته معاف کړي. نو چې دروغ معافي دی او الله به معاف کړي خو په دې شرط چې بیا به نکړي بیا به دې سید نه ځان ساتي او بیا به نکړي. خپل مال ولې حرامه
په قسم په خپل پیغمبر مبارک فرمایي خپل تجارتي مال حرامي پس په دروغ قسم باندې دکاندار ولې حرامه خپل شي لګا ګټاو کا خو الله خوشاله کا الکه موږ د خدای د زور یو نه نو خدای ولې خپکو الله ډېر مهربان ذات ته دا موږ لا کل شکل چارا کړی دی خپل رب دا مسلمانی چارا کړی دا خپل رب بچی چارا کړی دی الله عزت چارا کړی دی الله دا ټکو معمولی غونډه دا ډوډۍ او دا معمولی پیسہ دا چارا کړی دا الله را کړی دا جنت د چالاس کړي الله عزت د چالاس کړي الله ما سره چې کوم رب دومره خېګړه کړی دا زوال خپل رب خپاکم زب خپل رب نه خپاکوما ان شاء الله العزیز او زمارونو یو بل خبره درته وکما ادا مونږ خو مسلمانان یو کنه دې غم کې مونږ مبتلا یو دا انګريزان نه دا کافران تاسو ګوره عقیده دین ځان ساتره درو نو شیطان یو ځل تبا کړی دی ایمان یې تېسته دی باقی یې پرې خېری دروغ نه وای دوکه نه کوي وی باقی کې بموي خو نه کوي امنګ یې کو ما ته یو سړی خبره کول یو سړی وی په جاپان کې زما یو دوست اوس باندې نیر دي سوکته او د مخکې ورځو کې ما ته دا خبره کوله مې لکه دا بزوي ما ګوري په تقریر کې ورې ما ته رښتیا وایم وی جاپان کې دروغ بالکل غوی نه مني دروغ سر نه پیژنې نه او که دروغ ورته وی مونږ او سرور را واړول په دروغ یو زنانه وی مونږه لک دا دغه کوي دا راهنمایي کوي التا چې کوم سامان اخلي نو هغه به مونږ ته چې مالک ترې دا وایا کنه داسې وایا وایو ولې ویم دروغ ولې ویم وی رو اوس مونږ را بلد کړه رو مونږ بلد کړه مې پاکستاني تخم چې کوم ځای ته ورسېد کنه نو هغه بلا بچی زرغونه بیا دا شیخ مونږ کې شته کنه ما ته یو سړی خبره کوله وی پروس کې یو ماشین دی په هغې خلک سپلای پالش کوي په ماشین دی نو هغې قانون دا دی چې یو سپلای به ورکې هغه به دله پالش کړي نو درته بیا راوغورځئ نو چې بل بوټ والا ورکې بل بوټ ادر نه نیسي نو بیا د هغې خپله روپۍ د هغه روپۍ به ماشین کې ور واچې نو هغه بوټ به راته راوغورځئ پاکستاني څه چل وکړو یو ماشین کې بوټ ورکړ هغې والا پالش کړي نو بیا څه چل وکړو اوس که دویم ورکوي خو هغه تی نیسي بیا به پیسې ورکړي نو دویم یې یوړل ته بل ماشین کې نو په هغې کې ور پالش کړه نو هغه یې هم راوغورځو ځکه ماشین له خړومبې مفته کې بوټان پالش نو چې روسیې راغی او د ماشین کې بوټ ورکړه هغې ته یې ونیوه هلته بل روسیې راغی چې ماشین کې بوټ ورکړه خړومبې یې ته یې ونیوه هغې کمپلین وکړي ماشین خراب شوی دی دې خړومبې ونیوه دې خړومبې نه نیسي سویم نیسي دویم او ما نه لومبې ونیسه اوس ماشین خو خبرې نه کوي چې کاکا ستا خو لومبې دی خو زما سویم دی دویم دی او لومبې خو را باندې پاکستاني مفتو کې والی پاکستان څومره ښکلي نوم دی دا ښکلی ملک چې زما او ستا مشرانو جوړ کړی دی او قربانۍ والا ورکړی دی رښتیا ووایه دا دی نه که نه پاکستان نه خو انګریز چللی شوی دی د هندو مقابله شوې ده د سیکانو مقابله شوې ده او د ملک له خو د زنانو سینې پرې شوې دي او د ملک له خو د موږ مقدس جنکۍ هندوانو موږ نه تښتولې دي او د ملک له خو علما د اور بټو ته غورځولې شوې دي او ستاسو مشرانو څومره واله او ټکول او کوتکې خوړلې دي د دې ملک د خاطره او نورونو ته به یې ودرول او دربول به یې وهل به دا دې لپاره چې موږ به دروغ پکې وسوایو دوکه به پکې کوو چې کوم انګریز مشل هغې نه کوي یو دی کوم چې کوم انګریز په مخه کو نه اسلام غواړم د اسلام ازادي غواړم او ښه د خدای ظالمه هغه ازادي داره چې اوس به دروغ وی هغه ازادي داره چې دوکه به کوې هغه ازادي داره چې چای به ما نه والې ولته پکې چیلکه ګټې پیسې ګټې هغه ازادي داره چې خښتې به معده کې او په مسالو کې به اچې هغه ازادي داره چې خراب او سخاق غوړي به خرڅې او دا اعلی نمبر غوړي دي دا ازادي ده دا ملک موږ دی له نه وغوښتې پاکستان څومره ښکلی نوم دی
خشته عمل، صفا عمل، د پاکو خلکو عمل او پاک عمل او پاکو خلکو قربانۍ ورکړې وي. راځئ چې نن عهد وکړو موږ ټول چې دا ښکلی ملک پاکستان د نن نه پس به په دې کې دروغ نه وایو او رښتیا به وایو انشاءالله. موږ به خپل رب خوشحاله و، خپل رب به نه خفه کوو، او چې دروغ دې ووایې نو خپل رب دې خفه کو او د پیغمبر د خیرو لاندې دې ځان راوستو او د الله د خیرو لاندې ځان راوستو. ولې هلکه ګورې درې ځایونو کې دروغ جیل څو کې درې هغې کې به هم کوشش کوي چې دروغ نه وی. څه توریه به کوې، توریه ده چې داسې لفظ ووایه چې بنده پې پوه نه شي او ستا مطلب رښتونی. لکه یوه دا چې ښځه درته ووایي چې ماله دا شی راوړه شام او ستا په وس کې نه او ته لاړ شي او راشي نو څه دروغ ورته ویلی شي. که ورته وایي چې یخه دی اماله دا شی راونه نو بیا خو که رښتیا وی خو جګړه جوړېږي، روانه راځي. نو داسې څه ټکي ووایه چې هغه هم پې دوکه شي او تم پې بچ شي. یاره ښځې وګرځېدم راوګرځېدم خو دا شی مې ونه مونده نو ړکې راوله چې په دې کوڅو کې وګرځېدم راوګرځېدم 400 یاده نه کړي. نو اوس که ورته رښتیا وی خو د هغې د سوکو کېړی او ستا د ملا منځ او یا به دنه خپی زخره بشیر خو له دې غمه خلاص دی. دوی ما ته دوا کو چې ما له خدای ښځه راکړي مې د دې ښځو والا نه تپوس وکړه ټول په غم اخته دي غرق دي خو غږ نه کوي. بجل جانه ګورې که د ښځې نوم دې واغې شایندله که نه په دا خښته دا مازدیګر وم یو دا. نو ښځه چې دنه خپی او ته یې خوشحالۍ او راضي کې کوشش وکړه چې صراحتا دروغ نه وي چل ولو کې خو کوې خیر. نمبر 1 دویم په جهاد کې دروغ ویلی شي. جهاد کې دشمن ته چې وی در باندې درلم څه چل ولو که چې هغه پوه شي چې دې را باندې په دې طرف راځي او ته به بل طرف راشي. او دریم د دوو کسو روغه چې کې لیصلح بین الناس. ولې یو له ورشي هغه د هغه بل په سر ډېرې بدې ردې وایي نو که تا ته دا خبرې هلته ورسولې نو شی دې نور هم روان که نو د ده ښه ورسوه هغه له لاړ شي هلکه هغه خو ستا ډېر صفت وکړو خو یاره بس خفګان راغلی دی خو دا خو زما ډېر نږدې ورور راغله نرم شي نو چې هغه څه خبرې وکړي نو دله یې راورسوه هلکه تا خو هغه پسې بد رده وي هغه خو ستا ډېر صفت وکړو ډېر ښې وي ښه نو جوړه به خدای راوړي. او که ته یو کس د هغه خبره وکړي او ته ورسره یو 50 نورې کې او هغه له یو څه او هغه څه سختې خبرې وکړي او ته ورسره یو 40 نورې کې او دله یې راوړې رښتیا ووایه اور دې مړ که نور دې ګرم که نور دې ګرم که. نو دې دریو ځایونو کې تاله د دروغ اجازت دی. هم زموږ علما وایي صراحتا دروغ مه وایه چل ول چې ورته پښتو کې وي هغه ووایه خو خیر دې کوې هم پروا نشته چې د مسلمانانو جوړه راشي کور دې روان نه شي او په جهاد کې کافر فتح کې نور ځایونو کې به دروغ بلکل نه. هلکه که دروغ ویم دا ملګري خفه کېږي نو ملګري دې خدای خوشحاله کړي خو چې الله خفه نه شي. که د دروغ ویم دا دوست مې خفه کېږي دوست یې خدای نه خفه کوي ا د الله خوشحاله کړي خو چې الله خفه نه شي. دا عهد به نن نه بس کوو که خیر انشاءالله. او کم دوستان چې سوشل میډیا موبایل او نت استعمالوي بحیث د یو ورور بحیث د یو پلار بحیث د یو کشر هغې ته زما دا درخواست دی نکته چینی دی نه کوي زما په دې خبرو کې بعضې خلک نکته چینی مه راوباسه. زما دا درخواست دی چې که دننه ملکي دی او بار نو نن د جمعې په ورځ تا چې کله دا بیان واورېده نن به عهد وکړې چې زما لیډر زما پارټي نه پکارېږي الله پکارېږي الله به نه خفه کوم نه به دروغ ویم نه به دروغ شیر کوم خوروم نه پارټۍ د لیډر دپاره او نه به د دروغو معاملې چا سره کوم انشاءالله. الله ته زموږ نه راضي شي خدای د فتنو نه مو ساتي. الله چې څومره دروغ هم ویلي الله ته یې راته معاف کې او چې څومره پروپیګنډ هم د دروغو کړي الله ټول راته معاف کې او د نورو دروغو نه الله په امن کې وساتي. زما اواز چې څوک اوري خدای چې چام دروغ ویلي د دروغو کاروبار یې کړي د دروغو وینا یې کړي پروردګاره او دروغو پروپیګنډ یې کړي ته ولا نور د رښتیاو توفیق ورکې او د دروغو نه په امن کې وساتي. دا یو ملګری د سوات نادر خان زوی بیمار دی الله دې شفا ورکړي روغ صحت ورکړي. بعضې ملګري بیماران دي دعا غواړي
الله دې ولا روغ صحتونه ورکړي کدی مجلس کې دې ک پټېله پونچا غوښتي دې ک پکورونو کې الله دې روغ صحت ورکړي بعض مرګرو بچی نشتا چې دا چا بچی نه الله دې نارینه اولاد ور نصیب کړي زموږ دلته جمع یو مرګري دې بادر دا غزوی سکار شروع کوي بان ملک دعا وتو کې چې الله ولا داغي توفیق ورکړي بهتر کار ولا خدای ورکړي او خکار ولا خدای ورکی او خدای پاکي پکې خوشاله کی سو کم چې کاروبار کوي بالخصوص د مارونو بار ملک ته خودتل راغلم التدا غریبانان دا مسافر په لوی تکلیف کې پراتی تاسو غوای مونږ له پیسې و نه ګټلې یا دومره تکلیف کې خواران پراتی چې د حد نه وته او ګورې لکه یو خبر بلم درته کو ما ته شکایت شوه دی ښا وی پیسې ګټو ورلېګو او مور پلار له خزانه کوي او دا حقیقت په خدای یقین وکا څخه الله ته په مکه شریفه کې یو سړی وي خدا کویدن لاله نه کوي ولی وی بیا پیسې بنديږي خدابو کې خزله بغټي نو بچیم زاړه کړل بربادم کړل دا ترجمات کې قسمیان ویب جماعت یو کس ویلې دي څخه کال په حج دوران کې وی پیسې لګو وی دا درا لکویدن کې نه له خزه کوي الکه ظالم نه ورشه وګوره چې هغه په کم تکلیف دا بار من کې خلک پیسې ګټي غټ غټ پندونه ټرکونو ته خېږي لوډر ته غټ غټ سپسیدونه خېږي او په دې ګرمه کې د سیمټو بوجي او چته یو راخلاصي او تیږي او چته دا غي خوارانو د سر نواله نوکه پورې خولې د وجود نه بیږي تباہ او برباد شو دلته خو چلاشي نو خشته جامع چولی ته وګنل تابسرو ال غریب ډیره خواري کړو ډیره پګرانه غټلې ډیره پګرانه هغه ته دعا کوي چې خدای کامیاب کړي خدای وته مزدوري آسانه کړي او الله د قرضیر غریبانان د اقامو پیسو کې قرضداري پراته دي خدای دې قرض اخلاص کړي الله دې قرض اخلاص کړي او پلارانو ته مزوي چې ودونه ولاو کې کویدنه ولاو کې د خپل دنیا د پاره د بچو جون متبا کوي او مغر کوي نو د بادر رول د دې بچیو د نور هم ټول د خدای د خیر روزګار او مزدوري ورکړي او جی دا یو ډیره خپل خبره ده زناورو ډیره خطرناکه بیماری ده زناورو ډیره خطرناکه بیماری ده او سرمن باندې غدانی راخیږي اخو بیجبان دي کنه زمون پس ګناه خدای غني سي دروغ مونږ وایو ساروی ني سي خدای پاک دا مونږ له زور راکې الله کنه مونږ له زور راکې نو یې کې میخه له زور ورکی کټه وها نو زمونږ له زور نو زمارونو خدای دا دعا کوي چې خدای پاک د زناورو دا بیماری جوړه کړي الله شفا ورکړي او تاسو دا څه کوي چې امر ابرمو امرا فإنا مبرمون ام ابرمو امرا فإنا مبرمون ام ابرمو امرا فإنا مبرمون په دې باندې ولو بدموي او ډیټال پکې چې په د پاسه چوي او یا اسې په دا چوب کوي خدای پاک به خکې ان شاء الله دا امین یو نیک ده کشره هغه بیمار د فالج والدا دعا ولا غواړي الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي یو بنده د ګردو بیمار دی واقعي الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي بشیر جان او نو خارجي صاحب کم یو سید الله جان راغلم دي او کور والے بیماران دي الله دې روغ صحت ورکړي څومره زمونږ دوستان دي بعض راغلي زمونږ تل احمد جی صاحب دي تاسو نور دوستان دي الله دې ولا خیر او برکت ورکړي څومره بیماران دي الله دې شفا ورکړي زما سره دوستان دي د پیښور پنده یو ځای بل ځای ما سره په ټلیفون رابطه کې خودونو مون قصدن نه اخلم الله ته دعاګانې قبول کړي الله ته په خپل فضل او کرم وکړي بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي او الله مریضانو له شفا ورکړي او الله تعالی ته چې څوک په غمونو کې مبتلي غمونه په خوشحالو بدل کې ټینشنونه په خوشحالو بدل کې یا الله ته زمونږ ناراضي شي خدای زمونږ په ګناه مونږ هم منی سي زمونږ بچیم په منی سي زمونږ ساروی په نن منی سي الله د رحم معامله را سره وکي او د هر قسمه پریشانو او آفتونو مصیبتونو نه خدای مونږ زمونږ بچی زمونږ د کور خلق په حفظ او امان کې وساته اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله